د چارسدي د صدریاب وینو ګړی یوه جینۍ خپل پلار د ناموس په نوم وژلې ده. د کومې ویډیو چې تېره ورځ په سوشل میډیا باندې وایرل شوې وه. د وژلې شوې 19 کلنې سلما نومې پیغلې مور خیبر نیوز ته وویل چې لور به یې د غربت له وجې په اسلام آباد کې کار کولو، چېرته چې د دې د موبایل نه د کرک ضلعې میټاخیلو سیمې اوسېدونکي لقمان نومې تن شخصي ویډیوګانې پټې کړې وې او هغه یې په سوشل میډیا خورې کړې وې او د هغې وروسته پلار په ډزو ووجله. د وژلې شوې پیغلې مور زیاتوي چې خلک کومې ویډیوګانې پټې کړې وې او د نور بدنامۍ د یرې نه بچ کولو لپاره یې تعلق ته مجبوره کړه. وایي چې زما د لور د وژنې اصل ذموار لقمان دی او د هغه نه دې پوښتنه وکړی شي. مزمل ته پوښتورې زما خاوند راغی موږ خبر نو لکه زه منځ کې خبر ومه لکه چې دا ویډیو د دې راله خو پلار یې خبر نو پلار یې بار خبر نو ما ته یې غږ نه کوو زه خبر وم ما هغه ته غږ نه کوو د یرې نه چې پیغله راسه ورته ونه وي بس مزغو یې کار ونه کړو د پلارو او هغه لور یې وویشته هغه پلار به یې هم خپوي موږ هم خپو چې دا واړه ماشومان دي زما دوی له به څوک روړي څوک به ګټي زه یې خبرولم هم نه ځینې هم خبر کړي او ما هغه نه خبرو کرک کې کوډاخیله دغه ځای پټ کړی و ته تعلق معلق نشته د ما لوریانې داسې نه دي چې دا تعلقات والا وي خو بس بیا کارونه یې ولې کول پردي ټول ویډیو یې ځان ته اړولې وه هر څه دې کې د ګډاګانو ویډیوګانې هم دي دې کې سمې ویډیوګانې هم دي بس دا هر څه موبایل یې وله غونډ تش کړی دی هر څه یې اړولي دي نو بس هغه زما د لور سره دقه چل وشو بس پلار وویشته نو د وژلې شوې جینۍ مور د خپل خاوند او د ملزم لقمان په ضد سیټي تاڼه کې مقدمه هم درج کړې ده چې پکې د مرګ او د ناموس په نوم وژنې د پی درج دي. د چارسدي د پولیسو ډي اس پي علمزیب خان وایي چې ملزم تښتېدلی دی او دوی پلټنې پیل کړي دي او ژر به یې پلار ونیولی شي، خو وایي چې کم تن ویډیوګانې خورې کړې وي نو د هغه په ضد کاروي کول د دوی کار نه بلکې د FIA کار دی. بختیار ګل چې دی نو دا د مقتولې والد صاحب او هغه قتل کړی ده او پراپر موږ د هغې د والدې طرف نه FIR رجسټر کړی دی او هغه پسې موږ ټیمان دغه کړی ګرفتار یې پسې انشاءالله زر تر زر به بختیار ګل ګرفتار تفتیش کې خو داسې موږ ته فلحال څه داسې هغه لینک موږ چیک کوو ګورو خو فلحال داسې موږ ته خاص داسې هغه نشته. FIR خو موږ کړی دی 302 بقایا هغې چې کم کسان یادي یا کم کسان هغې دغه کړي یا خو سایبر کرایم والا FIA والا یو دغه دی بل چې هغه کومه ویډیو یادي یا خو تقریبا کال یو نیم کال مخکې دوی وایي چې دا اسلام آباد کې جوړه شوی اسلام آباد کې د مقتولې یو کور کې کار کولو او هلته نه هغې بیا خپل د جینۍ خپل ګروپونه نو هغې کې بیا هغې شیر کړی دی یا بل چا په ذریعه باندې هغه هم چک کوو ګورو. د بشري حقونو فعالان وایي چې وژلې شوې جینۍ سره 3 ځایه کې ظلم وشو، یو دا چې په زوره خلک د ځان سره تعلق ته مجبوره کړه، بله یې ویډیو خوره شوه او دریم دا چې ووژلې شوه. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز، صدریاب 4